تاسو سره یو خبره شیر کوم کله چې دوی خبرو کړې چې پولیس اف آی آر نه کړ زما دې دا سوچ کړی چې موږ ډېر غریبانان یو نو چې دا سوزکي څوکوالي زه خو بیا راولم یو د اسمبلی بل ماته څوک خوري چې د غریب ولس د ښېګړې دپاره پاس زما بابا راشي موږ مزدوري کوو موږ څوک بچو د تعلیم دپاره که زه وځم او زه دا وایم چې رزلټ ته لاړ شم یو 2 روپۍ وګټم نو ما څه ګناه خو نه ده چې ورته خان ودرې نو خان په ورځ نو د کله چې د مانه وټاګه پاکستان صرف د یو څو خلکو د مالدارو خلکو د پنګ پنګ چي دي سملو کې چکینی کو د دې خلکو پاکستاني خو بس ټیک ته بس موږ بیا غږ نه کومرو او کوچو او کور سره الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زم تاسو ورور ذیشان خان او تاسو ګورئ پبلک هیلپ ټي وي قدرمنو نن بیا د یو کورنۍ سره ولاړم او د هغې غږ تاسو تقدم بیا الیکشن را روان دی صاحبه موږ به اواز کوو چې پلانکی زنده باد او ډینګری زنده باد خو بیا کله چې سخته زما په بچي راځي نو بیا د پښتون بچي او د دې بچي څوک تپوس نه کوي څو ورځې مخکې به تاسو ته پته چې یو واقعه راغلې وه فضل جان نومي یو کس و هغه ډاکوانو نیولی او بیا د پیسو ډیمانډ کوو دغسې سلسله نن بیا د 400 په سیمه په تورنزو باندې دلته ولاړ یم را سره ډېر تکړه مشران ولاړ دي دا را سره خوا کې را کم کاکا چې ولاړ دی د دې زوی هغه تللی اوس اولیکس یو ایپس دی او دا داسې ایپس دی چې په دې باندې خلک اغستل خرڅول کوي په دغه سلسله کې هغې سره رابطه کړې وه او بیا هغې غیب شوي دي کاکا ستاسو بچنګې چېرته تللی و دا تللی و د سندې علاقې ته په نیټې سوزکي ورکړی و نو زه خو په دې شیزونو پوهېږم هم د سره نو خو په هغه سوزکي به ریټ کم و نو زما دې دا سوچ کړی چې موږ ډېر غریبانان یو نو چې دا سوزکي څوکوالي زه خو بیا راولم که نه ما له به 500 روپۍ راکړي 1000 روپۍ به راکړي زما هغه زوی چې څنګه لاړ هغه سوزکي ویتاړو مې لونو شو بعد هغه د ماښام د کور ووتو او بل ماښام په باندې 15 منټ او 15 بجې وې چې هغه موبایل بند شوی دی کاکا څو ورځې وشو نن یې 21مه ورځ ده 22مه تر اوسه پورې تاسو له څوک راغلي دي ستاسو واګي اوچت کړی دي موږ سره څه کسان شته خدای دې ورسره په لاک لاخو کې زموږ خپل دارونه دي دا چې موږ سره ولاړ دي دې سړو زموږ تپوس وکړو کاکا هغه خلکو تاسو پوښتنه کړې ده چې کوم خلک تاسو پاس کړي دي تاسو ووټ ورکړی دی نه هغه خلکو له خو چې موږ لاړ شو هغه ودي راپاسې بالکل نه راپاسې چې موږ ورشو ورته خان ودرې نو خان په ورځ نو ته کېدی چې د ما نه وټ اخیسته نن ودرې او زما د سپو نه هغه خوښکل نن خان ودرې نن دا غریب ما سره لګیا دی کاکا ډېر پښتانه دي ګوري او ډېر د ریاستي ادارې به دي ګوري جی سوي زه دا مطالبه کوم چې زما بچی نه دی زما د خدای په ملک دا یو بچی دی او دا دوه بچي راغلي ماشومان دي دا دوه یو دا دی یو بل دی بچیا نوم دې څه دی ریحان ستا پلار او جی څه پسې تللی بچیا سوزکي پسې د دې دپاره تللی چې زه به دې بچو له یو نوړی راوړم د رزق هم او جی بابا رانغی نه څه ګوري خلک دې ګوري ډېر پښتانه دې هم ګوري څه ویې ورته وایه ورته زه ورته وایم چې زما بابا راشي موږ مزدوري کوو موږ څه وخورو تاسو له رزق او جی یقینا دا ماشوم خبرې چې اورم نو د زړه مې ډېر درد کوي زه یم اتون حالت دي شي په هغه خلکو چې راشي زما پښتون بچي ته وایي چې زه ستا خدمت کوم دا خدمت څه ته وایي زما بچی غیب شي 15 ورځې خو هغه دپاره څوک غږ نه اوچتوي نن ډېر خوشحاله یم په 400 د سیمې یو دوه ځوانان چې مخکې د فضل جان په کیس کې هغې خپل کردار ادا کړی او نن بیا په دې سیمه ولاړ دي خوشحال خان تاسو د فضل جان په کیس کې خپل کردار ادا کو دې کیس کې څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو ستاسو د کیمرې د دې راغلو کلیوالو ټولو شکریا ادا کوم چې دې کور سره ودرېدل موږ سره یې ملګرتیا وکړه د فضل جان کیس او دې کیس کې دومره مطلب یو فرق شته خو ظلم هغه سره شو د سره شو هغه ټیک ته چې یو غلط کار پسې تلو او دا خو مزدوري پسې تلو
آیا لشل روپو د پر آیا کو د پاکستان صرف د یو څو خلکو د مالدارو خلکو د پنګ پنګ چي دي سملو کی چکینی کو د دې خلکو پاکستانی خو بس ټیک ته بس موږ بیا غږ نه کو کومرو او کوچو او کور سره کیږي او کنه د پاکستان زمای او د دې غریبانان یو زمنګ د ټولي چې د کم د چا د غټ وس نه کیږي نو بیا خو موږ روزګار مرزه کی کوزمکه به مرزه کی دی ګاډي به مرزه کی دی